سلامونه ملګرو، تازه خبر او ډېر غټ خبر او بد خبر په ماموند کې ځوانان مشران کشران په وینو باندې ولمبول سول باجول یو ځل بیا بیخي حالات بد دي. باید چې غږ را سره بدرګه کې ملګرو که څه هم حالات بیخي سخت دي څه نشو ویل، خو خلک هم دا وایي چې غټ خلک په دې څه نه وایي، نو باید وي ته هم سایت شخو ما ویل چې دا ضمیر اجازه نه راکوي چې زه په دې باندې غلې پاتې شم د دې ځوان او د دې مشرانو چې په دې شیشه باندې زه تصویران نشم لګولی چې په وینو لمبېدلي دي او ټیک ټاک والا وایي چې تاسو به دلته کې داسې تصویران نه راوړئ چې هغه بیخي داسې وي. دغه ځوان هم په دغه ماموندو جنګ کې چې کوم دی ولګېدو او مړ شو، د خپل ژوند یې د لاسه ورکړو. جنګ تل نقصان ورکوي، ولس ته یې هم ورکوي، پولیس ته یې هم ورکوي، او سره وسلوالو ته یې هم ورکوي. جنگ کله هم د مسلې حل نه دی، جنگ باندې کله هم وطنونه نه جوړېږي، قانون په جنگونو باندې نه جوړېږي، بلکې دا د سوله ییزه مبارزه باندې او په دغه جرګو باندې ها جوړېږي، په یو بل سره کېناستو باندې په خبره باندې جوړېږي. جنگونه تل په وطن په ګټه نه وي، د قام په ګټه نه وي، د هیڅ چا په ګټه نه وي. په جنگ کې مسلسل او اکثر او ډېر تاوان وي، ګټه بیخي کم او لږه وي. څه هم د ځوانانو شهادتونه، د بوډاګانو او د ماشومانو او د امزولو شهادتونه یو اړخ ته وي، خو بل اړخ ته دغه جنګ نه ودرېدونکې هېڅ کومه هغه نه کوي چې ګنې دا به ودرېږي. په دغه لړ کې باجوړیانو یو ځل بیا فیصله کړې چې نه نوځي او د دغې په خلاف باندې مبارزه کوي او غږ پورته کوي، امن غواړي. مونږ د وسلوال مبارزې او ورسره وسلوال کوم خلک دی او مبارزه چې کوي ورسره نور پوځیان دي، مونږ خاص چې تاسو په خپلو کې سره کښېنئ او دغه مسلې د خبرو له لارې حل کړئ. جنګ بیخي تاوان کوي ولس ته، بیخي جنګونو کې بیخي پښتانه ووژل سو او مړه سو، باید نور منې کړل سي او نور نه ووژل سي. مونږ بیا هم بار دا خبره کوي چې تاسو ټول په شریکه سره کښېنئ او دغه د مسلو حل په خبرو له لارې راوباسئ. مننه.